حافظ ابن کثیر رحمه الله د ابن عباس، ابن مسعود او د ګڼ شمیر صحابونا دا یو حدیث او روایت نقل کړي انه كان لا يولد لآدم مولود الا ولد معه جاریه. د حضرت آدم علیه السلام د اولاد د پیدایش طریقہ کار داو، هر کال با جوړوا الک ورجینه پیدا کېدل، چونکه په مقدس مکه باندې نور انسانیت نو، ابتدا د حضرت آدم علیه السلام نو شو او د رب ذوالجلال منشا او حکمت او چې د آدم علیه السلام نه نسل انساني خور کما، نو هر کله به الک ورجینه جوړوا پیدا کېدل. او د آدم علیه السلام په دین کې دا جایز وو چې د یو کال الک د بل کال جنې سره باندې کا کېدا. ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې د یو کال الک د بل کال جنې سره نکاح دا به داسې وه چې کویا یو انسان د خپل د تر لور سره نکاح کوي، دا به د دې روغ خور بنو چې کوم به الک او جنې جوړه پیدا شو، نو دا خپل میاس کې حقیقي رونه خويندي، او چې بل کال به کم پیدا شو او د اودنی کال رونه خويندي نو، دا به په منزله د تر زامن په منزله د تر د لوریانو، د دې وجه نه د دې نکاح جایز و. نو دا څه وشو چې په کم کال باندې قابیل پیدا شو، دای مشر زوی و، نو د سره چې کوم خور پیدا شو دا لکه بدرنګ و. په بل کال باندې حابیل پیدا شو، کشری زوی ورسره جنې پیدا شو، دا خوبصورت و. د دین او د الله رب العزت د منشا مطابق د قابیل نکاح د حابیل د خور سره وکړه، او د حابیل نکاح د قابیل د خور سره کېده. خو لیکن قابیل فطرتاً فسادی انسان دی نه خوښوله چې زما د خور سره د نکاح وکړي، دې سره به همزه نکاح کومه، دا فساد پیدا کو. نو آدم علیه السلام ته چې کله واقعه پیښ شوه، آدم علیه السلام وفرمایل چې تاسو دواړه قرباني پیش کړئ. ولې د قربانۍ ابتدا د آدم علیه السلام د دور نه شوې دي، څومره انبیا راغلي دي، څومره امتونه راغلي دي، ټولو کې د قربانۍ عمل یو رایج عمل. تاسو دواړه قرباني پیش کړئ چې الله رب العزت په تاسو دواړو کې د چا قرباني قبول کړه، بس دغه خوبصورت جنې سره باغ نکاح وکړي. آدم علیه السلام ته علم وو چې رب ذوالجلال د خپل نازل کړه شوه قانون مطابق په فیصله کوي، خلاف فیصله نه کوي. په دې حالاتو کې آدم علیه السلام ته الله رب العزت او فرمایل هل تعلم ان لي بيتا في الارض، تا ته پته ده چې په دې مقدس مکم زما یو کور شته؟ فقال لا، یا الله ما ته خو پته نشته، مغل جنت نه راغلی ما او ما ته دا علم نشته چې په مقدس مکم ستا یو کور شته. رب ذوالجلال فرمایي ان لي بيتا في مکه فاته، په مکه مکرمه کې زما یو کور دی بیت الله، او لاړ شه هلته. نو د حابیل او د قابیل دا حالات چلیدل، د قربانۍ پیشي چلیدا چې په دې کې آدم علیه السلام ته حکم وشو بیت الله ته لاړ. دی راکول شوی په هندوستان کې، د هندوستان نه روان شول حرم شریف ته، هلته لاړل. او د مشر کردار داسې وي چې د سره د کشرانو او د بچو غم وي، نو خامخا څوک نه څوک نگران مقرر کړي چې زما د بچو حفاظت کوي. نو آدم علیه السلام فقال آدم للسماء، اسمان ته عرض وکړو احفظي ولدي بالامانه، چې زما د بچو په تور امانت حفاظت وکړه. اسمان وی چې فابد، انکار وکړو، د دې حفاظت زه نشم کولی. وقال للارض، آدم علیه السلام زمکه ته عرض وکړو چې زما بچي بس تا په حفاظت کی په تور امانت، فابد، زمکه انکار وکړو. وقال للجبال، غرونو ته عرض وکړو چې تاسو زما د بچو حفاظت وکړئ په تور امانت، فابد، غرونو انکار وکړو. اخر کې آدم علیه السلام خپل زوی قابیل دا مشري زوی و، دته ویل چې ګوره دا ماشومان زه ستا په حفاظت او نگرانۍ کې پرېږدم، د دې خیال به ساتئ. فقال نعم، جی بېغمه شئ، تذهب وترجع، لاړ شئ په کلار بېغمه او واپسې وکړئ، وتجد اهلک کما یسرک، انشاءالله ستا اهل به زه محافظ یم، ته چې واپسې وکړې ته به خپل اهل خوشحاله وینې.
ستا کمی به ورته نه محسوسوم. آدم علیه السلام لاړو قرب قربانا د دواړو د تر زامنو په حیثیت رور هم ویل شي تر زوی رور وي د دواړو قرباني پیش کړه. قابیل چې کومو نو دا کسانو غلجات زمکه به کرلې ریبلې نه د بد خپل غلجاتو کې سب بیکاره غونتی مال راجمه کو هغه پیش کو. او حابیل چې کومو د شپونکیو د بغړو بيزي سره ولې ناغه یو بهترین ګډ وکړو پیش کړو. او هغه وخت کې طریقه کار دا و چې د اسمان نه به یو ور رالو چې د چا قرباني به اوس وزولا دا به د قبولیت علامت. نو چې کله قرباني پیش وا په دغه وخت کې دا مشر ورور دی قابیل دی ورور ته یو څو خبرو کې اهمه نقطه دا ده چې زمون په دې معاشره کې دا فساد شروع دی. مشر په مقرر شو پلار یې لاړو مکه مکرمه ته نو ته سوې انا احق بها منك زه د دغه جنې زیات حقدار وهي اختي اگر چې زما خور ده خو زه حقدار زم ور سره نکاح کوم. زه مشر ما خبرې بنه کې کشر ته وي چې زه څه فیصله کوم به منی. وانا اکبر منك ذاتنا مشر وانا وصي والدي او پلار ما ته وصیت کړی دی تا به نه دی کړی. نن سبا زمونږ ضرور ولې چې پلار د میز نه لاړ شي او مشر ورور په کې سپاتې شي. عمومي خبره نه کوم کم چې د سترګو لیدلې دی هغه وایم. نو مشر ورور نه تیار فرعون وي حالانکه مشر ورور په منزله د پلار وي. سمانا چې څنګه پلار بچی سره خېګړه کوي داغه د لپاره خصوص کوي د سبا مشر ورور هم د کشر د لپاره دی. نو علاوه کشر ورور د مشر حق ادا کوي چې مشر وی ظالم او کشر ته وی چې نه تب غوړي په هر صورت زما اطاعت کې دا نشي کېدی. مشر ورور خپل کردار ادا کوي نو علاوه کشر خپل کردار ادا کوي ورنه تک شان فساد به نن سبا چې زموږ په وخت کې درونو دی. تاسو به کتلې په سوشل میډیا باندې درې رونو او دا وی یو کورو نو هغه رونه په خپل کې اختلاف پیدا شو د کور مخه دومره و چې یو د جنازې کټ پکې وته شو دون زیاته ور مخم نه و اختلاف پیدا شو هغه وړو کې ځای کې دی دوه دیواله و چې سیکلم پاغه ده کې نشو تیرې دی د یو دروازې مخه ته دوه دیواله و هر روح په دې جدا لار باندې خپل گیټ باندې وتلو لکه دومره نفرت انتها ده چې زه روح سره دام نه کومه چې دا دې دما سره په یو لار باندې کوړته نه نوځي. مشر خپل کردار ادا نه کی کشر بغاوت اختیاري کشر بیا ملامت. نن سبا د هدوانو جانبینو نه ظلم شروع دی. هر شخص خپل حق مطالبه کوي د بل حق ادایګي کوشش نه کوي. نو قابیل مویل چې ګورې زه مشر ما چې زه فیصله کوم ته به منی اگر په د دین خلاف وي ته به منی. قربانی پیش کا فنزلت النار اسمان نور رالو د حابیل قربانی اوس وزولا قبول شو فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. د حابیل قربانی قبول شو قابیل عمده سے شرمنده پاتې شو فغضب غصه شو. هغه ډېر فخریه کلمات ویل چې اسیم زما په حق کې فیصله راځي زما شرمه. هغه ډېر شرمنده شو نو ورته وی چې پرېدم خو دې اوس نه ستا د لاس ذلیل شوم لا اقتلنك وجنم د پرېدم دینا. نو ورته وی چې ما تاسو سره ظلم څه کړی دی د خدای بنده او د الله فیصله وا انما يتقبل الله من المتقين. الله خدای هغه چا په حق کې فیصله کوي چې تقواداري بس کې دي چې تقوادارو ما الله زما په حق کې فیصله راولې نو زما په پکې نشته ته ما ولې قتل کې. حبیل کشر وروي او ته ما قتل کېم کنه خو زما اقدام ستاسو قتل نه کوم ته مشره او ته ما وجنم زدي نه وجنما خدای یو خبره یاد ساته چې کوته ما قتل کین زه خپل رب نه امید لرم چې الله به زما ګناهونه معاف کړي ما به وبخ وستا برکه فکرمند ما چې زما ګناهونه به الله ستاسو په ذمہ دروازه سمجھ کې نه راځي چې دا ورور به قتل کوم څنګه ځکه په مقدس مکه دا اولنې انسانو چرته قتل نو شوی شیطان رالو خپل لباس بدل کړو د دې قابیل وړاندې د څه چلو کړو چې مرغې ونی ولا د یو کانی باندې ورل سر کې وستو تفسیری مظهری دی کلی دی او بل کانی ول د سر لرو وشتو بړای کا قابیل لیدل چلیز دغه یو روایت مطابق د کرنګ طریقې وسرو کا حابیل
راګیری کړو پکانی ورل سر کې غوسو بل کانی ولرو اکه ځکه شهید کو. او یو روایت مطابق دا چې دا حابیل اودو بوزدلم ډیر زیاتو دا قابیل نو دو پسې کانی راواغستو په سر باندې والو اخو کې شهید کړو. شهید کړو روایتو کې راځي دغه په دې جسم باندې تورواله رالو لرزه غونته په دې ځمکه او اسمان باندې رالل. آدم علی السلام په حرم شریف کې مکه مکرمه کې څومره بوټي چې په مخ د ځمکه موجود وو بده کې غنی نه وي دا کانټه دار شوی غنی بغیر وته سالن دا به نه خرابېدو د اکدا حابیل د قتل نفس سالن به خرابېدل شروع شو په میوه کې ترشواله پیدا شو او بو کې نمکینی پیدا شو ځمکه غبار آلود شو طوفانونه شو. آدم علی السلام پریشان شو چې څه واقع کو شوی دا یعنی دا څه چل کو نه دي شوی چې نو آدم علی السلام د مکه مکرمه نه واپس روان شو هندستان. حابیل خو شهید شو او قابیل باندې لغزر علی ټول جسم تک تور شو حبشي د جوړ شو. او د سره دا فکر و چې اوس به زه د ورور سره کوم څه مخ مې کو پچلې نه پیدو. نو د یو روایت مطابق 40 ورځې په بوجه کې اچول ځان سره بدیزي او دی وګه ګرځولو چې د سره وسو کوم. او یو روایت مطابق عبد الله ابن عباس فرمایي یو کال پورې په دی وګه ګرځولې دي تنگ شو اخره کې چې سو کوم وسره. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي. الله رب العزت د دوه کارغان رولېګل د دوړان د پجنګ شو یو کارغر ولګي د بلې قتل کو. نو چې دا کومه ملکو نو د ژوندۍ په خپل پنځو باندې خور روغنستا او دا مړ کارغه پکې دفن کو خوره په ورواچو دغه وخت نه د قبر ابتدام شوه دته 40 دکو او دوی عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي. افسوس زه د کارغنم ډیر بے شعور یم او بے عقل یم هغه یو حیوان دی قتل وکړو په خپل قتل پرده واچول ما سره دومره عقل نشته. فاصبح من النادبين ډیر شرمنده شو قتل می مکړو مور خپلارم خفا رب ذل جلالم خفا ایس په ګټورانه لل خسر الدنيا والاخره دي ته دنیا هم تبا اخرت هم تبا. نو دفن کړو آدم علی السلام چې رو رسیدو تاسو شو حابیل شو یرجی هو وفات شوه دي څنګه وفات شوه دي یرجی د څه چلو شو ځانې مړکو نه کې دي نشي ستاد رنگ ولې تور شوه دي یرجی داغه د مرګ نفس آدم علی السلام پیغمبر وو د وحی په ذریعہ معلومات شو چې دی ظالم قتل کړی دی مشرور وجلې دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام داغه نه بیزار شو بد دعای ورته وکا چې ځا الله دې تا ته هدایت نه نصیب کړي امن دې نه نصیب کړي ز مردود شیطان بشاند دې جنازه ناغه خپل خور چې کومه اقلیم نومو لاس نیولې ځان سره ولو یمن ته تختیرو یمن ته چلاړو شیطان وته بیا په خپل بیس کې رالو چې ولې خفه یاره غلطی را نشوي دا اوسې بچل نه پويګم ویتا ته پته ده د یو راز خبره درته کومه الله چې ستا ضرور قرباني قبول کا د دې یو وجه ده سو وجه ده یاغه اصل کې ضرور د ور عبادت کولو آتش پرست استارو نو تم د ور عبادت شروع کا نو ور بس دا خبره بني ساده بچو د مستقبل باره کې به فیصله کوي شیطان دې نه پرې دی ښا په یو صورتم چې د دنیا نه بے کلمې نه رخصت کړي دراره دې نه پرې دی قسم یې خوسته نو دته وی چې ځان له یو آتش ګده جوړا کا د ور عبادت شروع کا بے وقوف د ور عبادت شروع د لقده بچی مرګل د خپل خور نه زناکارې نه هغه بچی چې د زناکارې نه پیدا شي عموما د فطرت خراب وي هغه چې مغټېدل عیاشي د په فطرت کې پرتا وا شرابخوري په فطرت کې پرتا وا زناکاری په فطرت کې پرتا وا له لعد د وی ژوندۍ وا نو یو د عیاشي مرکز ګرم دا زندگی تیرې ده چې بده کې د نوح علیه السلام دور رالو د نوح علیه السلام په قوم چې کوم طوفان رالو په هغه طوفان کې دغه قابیل چې کوم سره د خپل اهل او عیال نست او نابود شو مردار